هر کار د الله د نوم نه شروع کول پکار د الله په نوم کې ډېر بې برکات دي که یو کار دی د الله د نوم نه شروع کړو نو دې کې به فایده او که د الله د نوم نه دې شروع نه کړه دا به نقصاني وي زمونږ دا طالبان د دې کتابونو په اول کې یو حدیث وایي د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع کوم کار کې د انسان د زړه د توجه کاري د زړه د مینې کاري مقصودي کاري او دې د الله د نوم نه شروع نه کړي دا به نقصاني هر مسلمان له پکار دی چې یو کار شروع کوي چې د الله نوم وایي بسم الله الرحمن الرحیم پورته ننوځي بسم الله وایي حدیث کې راځي کومه دروازه چې سړی د شپې ګرنده کوي او د الله نوم دې پې واغېست د دې دروازې به من له حفاظت کوي د شیطان وغیره نه به الله حفاظت کوي نو د خدای نوم کې ډېر بې برکت دی یو ملګري و نوم یې درته نالم بعضې دوستان به وپېژني ډېر خدای هغه د ترقي ورکړې وه یو وخت او خالق و یاره مونږ سره هم تعلق و اوس مړ دی الله دې وبخي داسې یکدم اوچت شو او ډېره ترقي کورونه او پلاټونه او دا موټرې وغیره واغېستو او ناګانه یکدم غریب را پرېوت دومره لاندې راغی چې د هغه خپل کور نه هم غریب خلاص شو پلاټونه او ګاډي هر سلام یو ډرایور ورسره و د هغه نه مې تپوس وکړ هلکه میدانک دې ډېر اوچت لاړ او ښه سړی داسې سودي کاروبار هم نه کوه یکدم لاندې را پرېوت او ګاډي څه کوې پلاټونه څه کوې چې دا خپل کور نه هم غریب خلاص شو د کرۍ کور ته لاړ مې دا ولې یاره وی باقي خو خدای ته پته ده خو یو ټکی ما ته معلوم دی وی په سوات کې هم ګاډی واغېست 0 میټر په شوروم کې نو ما چابي را واغېسته او دې نیکله مې ورکړه چې د الله نوم پې واله او سټارټ کړه وی ته وی چې دا هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټېږي وی دا ټکې ووایي بس وی ما ټکه ومونته چې د لاړې پرېوتې کبر شو که نه ګوره وی اقا چې را روان شو نو په ملکان کې هغه ګاډی وجنګېد اکسیډنټ شو هغه ټوکړې شو ختم شو او دیم زخمی شو غریب پکې بس هغه د زوال شروع شوه نو د خدای سره د الله د ذات سره دشمني نشي کولی ته چې کوم لاس تاوی دی که طاقت الله پیدا کړی تاله چې کومې پیسې دي او جیب کې پرتې دي دا د خدای درکړې دي که ته لیونی شوې د دماغو یو رکوټې رګ دې وشلې ده قسم دی بیا به د خدای نه لاړې بیږي او دا خپل بچي به دې بوځي او پاگلخانه کې به دې داخله او که لږ غوندې دې سر کې یو رګ دې بند شو او فالج والی د خولې نه به دې لاړې بیږي ډیوه به دې جوړه شي د لاس نه به دې سمسۍ جوړه شي او د خپې نه به دې کونټۍ جوړی بیا به په کټ کې پروت او بچي به در باندې تنګي هغه بچي چې تا والا بلا پلاټونه اخیستي دي او هغه بچي چې تا والا بنګلې جوړې کړې دي هغې به دي او ملا صاحب ته به وایي بابا ناجوړی دوا وکړه چې خدای پې رحم وکړي رحم څه معنا چې خدای زر مړ کړي الله به په یو کار کې نه خفه کوي الله به هر کار کې خوشحالوي زمونږ دا هر څه قسم دی د الله د طرف نه دی زمونږ مال د الله د طرف نه دی بچی د الله د طرف نه دی عزت د خدای لاس کې دی ذلت د خدای لاس کې دی ژوند د خدای لاس کې دی روغ صحت بیماری او دا ټول د انسان کې څه دي ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم هر شي خزانه الله سره دی الله وایي مونږ خو د یو خاص اندازې مطابق نازله وایي یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې ضرر د ته ورسېږي قسم دی که بې د خدای نه څوک لري دا نور خو اسباب دي لکه ډاکټر لږ علاج به دې کوي کله به ناجوړه شي ډاکټر ناجوړه شي په خپل هم بیا ځان له علاج نه شي کوي ډوډۍ خو سبب دی اوبه خو سبب دي دم درود تعویض خو سبب دی په دې ټولو کې خیر خو الله چې واده خو سبب دی ته به وادو کې د ښځې سره بچي خو په دې کې نه دي ډېر خلک ودونه وکړي ډاکټر ورته وي تم ټیکې او ښځه دې هم ټیکته او بچي نه
دا څومره چې دي دا اسبابو په نظر کې دي په اسبابو نتیجه خدای ورکوي چې الله وغواړي دا سبب به کار وکړي چې الله ونه غواړي کار به ونه کړي نو دا ګل خان هوښیار چې د داسې ښکلې مجلس جوړ کړه او دا خپل سنټر جهیز سنټر د الله د نوم نه شروع مولانا ظهور الحق صاحب دامت برکاتهم د قرآن شریف تلاوت ته ګورم دینی خبرې درته وکړې او زم درته یو څو خبرې کوم رونو دې کې تاسو ټولو له سبق دې ګورئ ښه پخوا چې به د خلکو خادي وه نو طالبان عالمان به یې راوغوښتل ختم به یې په مخ کې وکړل دعا به یې وکړله که کور به یې جوړ کړ نو علما طالبان به یې راوغوښتل او ختم صدقه به یې وکړه خیرات او ختم به یې وکړه مقدمه به پېښه شوه نو زر به طالبان علما راوغوښتل او ختم به یې وکړه نو الله به پکې برکت نازل دکان به شروع کو نو زر به ختم وکړه الله ختم کو نو الله به برکت شروع کړه نن د خلکو په مال او دولت دومره نشه په سر کې اچولې ده چې نن ختمونه خلکو پرېښي دي او نن خو تاسو ته اسانه ده پخوا کو به خلکو قرآن شریفونه کم ویلي نو علما به یې راغوښتل د مدرسې طالبان نن خو که ته په خپل کور کې هم خپل واړه راغونډ کې نو شکر دی حافظان هم ډېر دی ناظرې والا هم ډېر خپله کورنۍ کې هم شته چې یو ختم د قرآن شریفو کې د برکت دپاره نو څونه فایده به وشي نو دا یو بهتره خبره دا تاسو لم سبق دی چې کم یو کار شروع کوئ د الله د نوم نه او د الله د قرآن نه شروع کې الله به پکې برکت کوي زما وروڼو دویمه خبره څه ده دویم رزق حلال طلب کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فرض دی د بچو نفقه پتا فرض ده چې بچو له به رزق ورکوې د ښځې نفقه در باندې فرض ده چې ښځې له به نفقه ورکوې د ښځې جامه د بچو جامه دا در باندې لازمه ده چې ته به یې ورکوې د بچو ښه تربیت کول دا در باندې فرض دی چې د بچو به ښه تربیت وکړې ځان له نفقه ګټل ځان له ډوډۍ ځان له د سوري ځای کور جوړول دا لازم څیزونه دي دا به خامخا کې نن زمون په بخاری شریف کې یو حدیث تیر په ترمذی شریف او بخاری شریف کې مشته د حضور یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه بیمار شوی په مکه مکرمه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تپوس کړه دا هغه دا خیال و چې زه به په دې بیمارۍ کې مړ شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه وی تعالی به خدای ژوند درکوي زمونږ د نفس په الله ژوند درکوي نو هغه د حضور پاک مبارک نه تپوس وی د الله رسوله زما مال وارثان داسې خاص نشته نو که دا ټول مال لږ وارثان مې دي دا د خدای په نوم د اوس نه صدقه کم یا وصیت وکم نو څنګه به نو حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ګورې خپلو بچو ته مال پرېږده وصیتونه دې مه کوه که تا د مال په وصیتونو ختم که او بچي د خوار وزار پاتې شو او د خلکو نه سوالونه بیا کوي نو د دې نه دا نه ده ښه چې مال د بچو ته پاتې شي او د سوالونو نه پې بچ شي او که ته وایې چې دا خو مې بچي دي او که صدقه خیرات وکم ثواب به وشي او په دې کې به نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی که ته په خپلو بچو کم خیرات کې د دې نه غټ ثواب بل نشته حتی که یو سړي حتی ما تجعلو فی فی امرأتک که یو مړی دې راواغېسته او د ښځې خوله کې دې کېښوده نو په دې کې الله صدقه ده او ثواب پې خدای درکوي نو ځان له او بچو له نفقه ګټل دا فرض دی او چې یو سړي داسې ګټه وکړي چې زه به ډېر وګټم نو زما مال به ډېر شي زکات به م پکې ورکړم زه به پکې حج م عمره کړم زه به پکې عمره م وکړم زه به غریبانانو سره امداد م وکړم خور لور سره به م امداد وکړم او زه به په دې مال کې صدقه م ورکړم جومات کې به م ورکړم مدرسه کې به م ورکړم په طالبانو مسکینانو به م خرچه وکړم قسم دې په دې نیت به ورته خدای ثواب ورکوي هر یو سړی په خپل تجارت کې دا نیت کوي انما لامرئ ما نوى دا نیت کوي چې ما د مال خدای راکړي زکات به ورکوم زکات سره مال کمیږي نه ګورې قسم دی ما راته قسم وخوړه چې زیاتېږي حضور پاک پې قسم خوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بې قسمه مونږ منو دا الله څونه مقرب
پیغمبر دے دا ټولو پیغمبرانو سردار او خیری پیغمبر صادق او مصدوق، لیکن اغا قسم ولی خوری خبر مضبوطی پا دی قسم خوری چه پا صدقہ و پا زکاة مال کمی گی نا زیادی گی. نو تاسو ټولو تاجرانو تویم اکثر پا که زمانونا دوستان تاجران ناستی چه پا خپل مال کے صدقہ ورکوی پا دی با مال زیادی پا دی کمی گی نا. یو سڑی و خزم نو سړی داسې شومپړه غوندې او ښځه سخي وه، نو ښځې به ورته هر وخت د صدقې ترغیب ورکړو او د ده به وې د عمل کمیږي. یو ځل ورته ښځې وې ما پټو ته بوځه پټیو، نو چې بویې تسیل کو نو هغه ارټو او پکوي باندې ارټو دا څاروي تاوېده، نو دا ښځه ورله په هغه ارټ پاکوي کې سر وردن نه بارا نوتا گوری او دا سڑی لال پا پٹو او گردید دی خدی تاوی رازا کنا وی درزم سبارو اگا گردی وی رازا کنا وی درزم سبارو. اخیرہ کچی وقت دیر تیر شنا خاون را گئی وی دا تر پکوی کے سک ہو رہے سدانا پروتی دی کسا چل کے ما سیلو کا پا پٹو گردید موتو خدا قطوی لرا لکوی خوکورم دل تر سرخ کا تکڑے نے ایک بخت ایسے را لے یہ روی دی او سوچ اوڑے ویسا سوچا ویسا دی کوی تا گورم دا عرب تاویگی او برو دی او ما یو مخامخ زین خکڑی که اس بدا او بکمیشی اس بکمیشی دی تا گورم او بو مقصی پخپل دی دی او کمی نشو سمر دیری تیواتی اخاون وی تخدای دی مردارکا بیخ دیو دا قمق لی خزی دی باندر طول وقت تیر او کنوی دا غینا خیتا وقتی راسے گورم وی دا نکمیگی وی دا اولی دا دونا چی تیووتے وی بے وقوفی لاندے نا چینی دے نورے ورپسے رہ دے وی با زموستا مسئلہ حل شوا دو چی تاتے ہم صدقہ ورکوا مال نکمیگی نو توے ولی نکمیگی نو لاندے نا وپسے دا اللہ چینی را روانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انفقی خرچہ کوا اور شمیرہ مگورے بے شمیرہ کوا ولی کتا پشمیر ورکے اللہ بم پشمیر درکے. نو یو خطاسو دکانداران تاجران صدقہ کوي نیت دا دے کوي چیرا ما مال دیر سی زکاة کو ورکو فقیر مسکین لبا ورکو کنڈے لبا ورکو مدرسے لبا ورکو جماعت لبا ورکو او چکم مسکینان راشی اغی سر با امداد کو بس نیت دو کا کہ پیغمبر مبارک پدے قسم خورلے دا بمال اخدے دیاتا ہی کمی بنا یا واشو. دویم دانیت دویم قسمون مخوری پساو دا دمون خلق قسمون اخری دما دی قسمی کی پدے میں غشتے دے دما دی قسمی کی پدے ارانا گفتاو مانا دے ورکڑے. رسول اللہ مبارک فرمائی دا خدے نم دا دنیا دا پارا وسیلہ مجوڑا چسوک پخپل سودا قسم خوری نوی ٹک دا مال خو بدے خرچی خو برکت بختمش دا خدے نم دو پر پوٹے نہیں دے چیتی دا لس رکو دا پارا استعمال ہے اللہ خودی دوی نوم دے یو با قسمون نخرے بس دا شی دے پا دے خرسوم خوخ دے دا علی والا کنالی مال. دریم بیو سیز دا تا بلم خیم که پتا یو سڑی دا سر جوڑا کئی ٹک دا دا پشل دے اگوی مالے پا لس راکا ستا جوڑا دا جی پارسو دے خرس کو خو گوری بازی دکاندارانی پا اگوی یو سڑی اعتماد کئی جوڑا و سر نکئی اگر سر بیا دیر گٹا بتے نکئی اگر پتہ اعتمادو کو جوڑا نکی حیاء ورزی تا سر میرے لری دا بل دکاندار نہ نوڑی انکا دا فرج راکا مالا واچوا 100 پیسے کی جوڑے و نکڑا اس و مناسب گٹا کے دانا یہ دو خو جوڑا و نکڑا راجہ سٹ کی ہوا او پالا دا چاڑا پا تیر چاڑی دا دے سٹ نالان کا دا حرام شدہ گٹا انکا جوڑا دا سر کئی نو تو تاو آلکا دا پا پنزون تانا ام مناسب ریٹ پوے اگا وہ یرب نا پسالویخ نو جوڑا وسراو کا جوڑا سنت تا خو کوئی کی پتا زم اعتماد دے او اعتماد درمان دے کئی ظلم بنکی باقی قرض لگرانو نقد درزان پا شریعت کی جیز دی بعد سڑی پا نقد شیلی نو پارزانا والی او پا قسطونو اخلی یا پا قرض و گران خو مناسب گٹک ولی ایکم دیرا نامناسبہ نا خدا قرض و دا نقد فرق پا شریعت کی جیل بل سود نا پاکزان ساتے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दिरहम रिबा अशद मिन सित्ततिन व सलासीन दिरहमन ओहो ज़िन्यतन मिन सित्ततिन व सलासीन ज़िन्यतन द सूद यव रुपए द शपगो देरशो ज़िनाकारों द खुदे पर ज़्यादा खतरनाक है शपग देश ज़िनाकारे चूँकि शपग देश ज़िनाकारे नो द यवी रुपए द सूद अगर गुनाह दागे न ज़्यादा और यो बल हदीस के राजी रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई वे यव रुपए द सूद दुमरा गुनाह लरी दुमरा गुनाह चला का बंदा द खपले मूर सरा औ या ज़ल ज़िनाओ के नन सबाटोल खलक पसूदुनो प्राते अलग का सूद दाखो खतरनाक शेर है कबर के बदे द सूद साजावी कबर के बदे वीन दरियाब खुटकी के उताब पके वरवाचे और स्वादे बपके नो बचोला हराम गटे बचोला सूद गटे जान ला ऊर गटे और कुरान शरीफ के अल्लाह वो कि सूद के अल्लाह और रसूल सारा जंग दे नो जमुन खलक द शरीयत न नदी खबर ज़ा अफसोस कल कौम जेम के औसड़े द 500 रुपयो दुकान कई या गाड़े नो शलो का सुना तपोस कई यार जैसे कारोबार शुरू को यार दिस कम जाओ कम यार द कम ज़्यादा सौदा वालम चरदान प्रीति और चेकम सिस तरह जमुन द दिन तालुक़ी नो द आलिम नमुन तख्तु तपोसते न हालांकि आलिम द तखीरात की मसाला खी पैसे में दना ना नो दासी उमूर के द आलिमानो न दमारो तपोस का नो कसमो न बना खरे पसाउदा और देम दादी के सूद न बाजान साथे हलाल मजदूरी का हलाल कार का 2 नंबर बना कर कि उसी अगा पाकिस्तानी भी और तवे दा जापानी या उसी चीन की जोड़ी और तवे दा जापान की जोड़ी या उधर पदे फेसबुक पे कैसे शेयर है पदे द चीन दे यो सड़ी यो बयान चावर करे चीनी वही कोई पाकिस्तानी राशि मुंग न सौदा की वे मुंग तो वही कमजोर से जोड़ का उली का पे मेड इन जापान नो मुंग खुद जैसे सिंह से वही अगर से वाले जोड़ो कारजान बाया शेरा बांधी जोड़ के उली का मेड इन जापान और इचे मुंग वो तवाई मुंग सर डोड़े उखरा विस्तार डोड़े रहा मदन करो तो 50 तो रुपये डोड़े रहा मशोद करोड़ों दे पे जोड़ा कर डाला है ना अल्तज़ान ना रिज़बर्ग जोड़ करे डोड़े न खो और दल तबिया हराम जोड़े नो दा बच्चे न कहे कि शील चीने होते हुए जापानी और शी पाकिस्तानी में होते हुए जापानी दा धोखा दा ख़यानत ते दा तगीरा पदे हलाल माल हराम कर और गटा चे मुनासिबी गाक बदी डेरी के यो दल दे यो सली न डेरा गटा उखला बिया बे पस्तर गुनबी ने अब खल को तमु के जालिम ने गोरे वर न जी और चेल्ला का गटे न तल खरा नूर खपल जान न मजदूरी देर खशेर जब यो वाक़या दरते हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु पला रवान नो हुजूर पाक ला पमा खवाला गए नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर इलास में ला उखल मुदागद इलास के गोटे वे न हुजूर पाक ते तपोस के भी मा हाजा या साद दा वले दे लासुनु के दे गोटे रे अगर दा अल्लाह रसूल बचोला पे रिज़्क़ काटम सस्को न पेवा और चारी पे राकागम रंबे पे राकागम न दागे दला सदा गोटे पे न कसम दे हुजूर पाक दा गला सुनो चक्कल और खोले कलल वाला वेदा लास बजनत तजी नो खपल बचो द पार का हलाल रिज़्क़ सो गटी नो दे के दे बे अजर और सवाब देखो हलाल और बल दा तासो टोल ताजरान या तासो तवे जे द मानज प वक्त के दुकानदारी मकावे बांचे वही दुकान बंदावे और या कदा सीवी कि 2 जुमातु नहीं यो कि मुंस पयवा की बल्कि पयवनी मकेगी नहीं और मरगरे दे यवी जमेले दे और बल मरगरे दे यवी नहीं में जमेले और कना यो टोड़ो की पयवनी मदा नो दा खुदा दा पारा गाक पर दख पल कार बके रोजी दा अल्लाह रा तरफ न मुकरर ला कि मुंस दम न पाते नश और दुकानदारान टोलो त दान वे कि दुकान के नास है नो का गाक नी नो असे नास्ते न सफेदा दा अल्लाह जिक्र करे दरुस शरीफ वहाँ इमाम अबू यूसुफ
قاضي جوړ شو قاضي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لراغه وی نصیحت راته نو اس قبل سړی وی به انصاف کاوه قبل سړی وی به چې دا مدعی مدعی خبره اورنو فیصله کاوه لیکن امام صاحب ته پته و چې دغه خدا مسلې معلومه ردا بکای او تسوی وی ذکر کاوه د خدای نوم ار وخت په جبال دې کې به برکت تمارون دا سو خبره مې د تعارض کړې او محترم رور ګل خان صاحب تاسو مراغون کړئ مام دته یو سود دین خبره وکړي او وهم نا وخت دی نو الله پاک دې له خیر او برکت او عافیت ورکړي او دعا وتو کې چې خدای پاک دا کاروبار مختور کړي الله پاک ولا خیرونه او برکتونه واچي او الله پاک ولا حلال او ګټه ورکړي الله پاک د حرام نه ساتي او الله په دې ټول کاروبار کې برکات واچي او الله تعالی ولا دکان دا سنټر او چلو لیکي الله دې ولو چلو لیکي او الله دې ولو چلو لیکي او الله دې پکې دې او د ټول خاندان فراخ روزي نصیب کړي د حلال فراخ روزي او د نور ناروا حرام خورینا او د قسمونو نه دې پکې خدای وساتي څومره دوستان چې دل تراغلي چا کاروبارونه دي الله ته پکې ولا برکات واچي که څوک نو کرے کې تنخواګانو کې برکات واچي الله زموږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي او الله د حرامو نه مساتي او د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي دوی څوک بیماران الله شفا ولا ورکړي که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال روزي نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار کې الله د حجونو د عمرو سعادت نصیب کې او د ټول مسلمانانو د خیر او د عافیت او د برکت زندگی نصیب کې وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.